نظیر د مفتی محمد طلحہ گورا کلیبو نظیر د مفتی محمد طلحہ گورا ماشا پو نظر لری دیو بندیا کی دا گورا کلیبو نظیر د مفتی محمد طلحہ گورا کلیبو نظیر د مفتی محمد طلحہ گورا ماشاءاللہ 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 کلیبو نظیر د مفتی محمد طلحہ گورا کلیبو نظیر د مفتی محمد طلحہ گورا اللہ دا دی فتنے نا دا امت حفاظت فرمائی. زوز در ترازم اصل مسئلے تھا چی دعا دا سنت نا بعد اجتماعی سا حیثیت لری او چونکہ مونگا خزان تا محققین نوایو او نا محققین یو واللہ کا مونگا محققین یو مونگا ناقیلین یو زپ دی باب کی دا کابدین دیوبن فتوجات در تا پیش کوم نور بید استاسو خوخدا پا دی موضوع باندے مستقل کتابونا لکلی شوی مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ سے رحمہ اللہ تعالی کتاب لکلے دے پا دے موضوع باندے النفائس المرغوبہ فی حکم الدعاء بعد المکتوبہ یو مختصر رسالہ پا دے باندے حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی سے رحمہ اللہ لکلے دا استحباب الدعوات عقیب الصلوات استحباب الدعوات عقیب الصلوات دا دا مفتی کفایت اللہ سے دا حکیم الامت تانوی سے رسالہ دا اور دا مفتی کفایت اللہ سے رسالہ النفائس المرغوبہ پاغی بند دا کابرین دیوبن اغا وقت کی چی سمرا حیات و تقریباً دا غوی اکثر پی تقریزون نشان ورشا کشمیری سے او دارنگی مولانا اعزاز علی سے دارنگی فتاوہ دارالعلوم دیوبن والا مفتی عزیز الرحمن سے پا دے موضوع بند یو رسالہ مولانا عبد المعبود سے لکلے دا دیر بہترین رسالہ لکلے دا مسلک السادات فی الدعاء بعد المکتوبات مسلک السادات فی الدعاء بعد المکتوبات ام درنگی پا دے موضوع بندے مولانا نور محمد تونسی قادری رحمہ اللہ چی اس نجدے وفات شوے دے او دیر بہترین عالم او پا پنچپریت باندے دیر کلک مطالعہ او دیر بہترین کتابوں نے پا پنچپریت موضوع باندے لکلی دی اغیم پا دے موضوع باندے یو رسالہ لکلے دا زبدت التحقیقات فی اثبات الدعاء بعد المکتوبات زبدت التحقیقات فی اثبات الدعاء بعد المکتوبات دغه دا مولانا نور محمد تونسی قادری رحمه الله رساله دا ډیره مختصر او جامع رساله دا ام په دینه مخ کې په دې موضوع باندې علامه هاشم ټټوي سیندی چې دغه د سیند عالم او د ټټه اوسیدونکو او ډیر بهترین عالم تیر شوی دی ډیر بهترین رسائل لیکلي دي هغه په دې موضوع باندې یو رساله لیکلې ده ام دکشان دا عالم عرب یو بہترین مصنف صاحب تصنیف کثیرہ یو عالم تیر شوی دے شیخ احمد بن صدیق الغماری المغربی امدکران شیخ محمد بن عبد الرحمن الاهدل یمنی دے حضراتوں پا دے موضوع باندے مستقل رسائل لگلی دا دے دریو حضراتو رسائل شیخ ٹٹوی سے او دا شیخ غماری مغربی سے او دا شیخ اهدل یمنی دا دے دریو وڑو رسائل بیا شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ پا یو کتابی شکل کی دا خپلو تحقیقات او تعلیقات سر شائع کری او داغین نومی خیدے ثلاث رسائل فی استحباب الدعاء ورفع الیدین فیہ بعد الصلوات المکتوبت ثلاث رسائل فی استحباب الدعاء ورفع الیدین فیہ بعد الصلوات المکتوبہ پا دی باندې بیا د شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمه الله اغم دی تعلیقات او تحقیقاتم دی دغه رسائل پا دی موضوع باندې مستقل چلی کری شوی او زما پا نظر باندې تیر شوی دی ام دکشان بریل علماء و بدعاتیانو پا دی موضوع باندې رسائل لیکلی دی لکه د زمون په خیبر پختونخوا کی یو رساله ډیره مشهوره ده په دی موضوع باندې د شیخ غلام حضرت والا تشریحات نبغا کہ پدے باندے یو مستقل داغا یو درس تے دعا بعد سنت باندے دا دے پا جواز باندے لکلے دے اغام الحمدللہ دا زما پا نظر باندے تیر شوی دے دا خو مستقل اغا رسائلو چی دا زما پا نظر باندے تیر شوی پا دی کی دا کفایت المفتی مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ سے بول رسالہ النفائس المرغوبہ
امدک شان د تنویر صاحب رساله استحباب الدعوات، امدک شان د مولانا عبدالمعبود مسلک السادات، امدک شان د نور محمد تونسی صاحب ولا زبدۃ التحقیقات، امدک شان د ثلاث الرسائل. دا ټول اور رسائل جوړیږي او په دې ټولو کې د دعا بعد سنن متعلق لیکلي دي. دعا بعد الفرائض اثبات کړي دي چې د فرض نه بعد دعا د جایز ده او احادیث پیغمبر، آثار صحابه، عبارات فقهاو نه ثابت ده. پاتې شو د سنتونو بعد اجتماعي دعا. نو د ټولو رسایلو کتابونو چې دغه ما درته ذکر کړل دي ټولو دغه لیکلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت شریفه به دغه چې د بس سنت په کور کې کول. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه او د صحاباو نه او د فقهاو د عبارتونو نه هیڅ چرته هم دا نه دي ثابت چې دوی د سنتو نه بعد اجتماعي دعا ذکر کړي یا د هغې جواز بیان کړي. دا چرته هم نه دي ثابت. او دا په خپله مفتی ګوهر علي شاه صاحب هم باندې موږ سره ریکارډ پروت دی. بهرحال دا خو هغه حوالې وي چې په دې موضوع باندې مستقل لیکلی شوي دي. اوس دې نه پس به راشو چې د دې مسئلې جزوي طور باندې زمونږ کوم اکابرینو په خپلو فتاواجاتو کې او کتابونو کې ذکر کړي، موږ به مختصر هغه ذکر کړو. اعلاء السنن د علامه ظفر احمد عثماني، علامه ظفر احمد عثماني رحمه الله د حضرت تنویر رحمه الله معتمد او د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث او مایاناز مدرس صاحب د امداد الاحکام، په امداد الاحکام کې هم دغه مسله لیکلې ده. خو زه د اعلاء السنن نه درته بیانوم. اعلاء السنن دریم جلد کې او صفحه 205 باندې صاحب علامہ ظفر احمد عثمانی سے فرمائی وی ورحم اللہ طائفة من المبتدعات فی بعض اقطار الہند، ورحم اللہ طائفة من المبتدعات وی دی بدعتیانو یو جماعت تے یو ٹلائی دے پاغوی بند دا اللہ رحم کی بدعتیانو دے پارا دا رحم دعا کول پا دی مانا سرا چا اللہ دا بدعت نا توبے توفیق ورکی او دا سنت و اتباع ورلنصیب کی دا جائزہ دا. علامہ ظفر احمد عثمانی سے وہی د زمونږ په هندوستان بعض علاقو کې د بدعاتیانو یو جماعت د سره وته دی، الله د په دوی باندې رحم وکړي چې دوی کله څه کوي، اذا فرغوا من السنن من فعل السنن والنوافل، چې کله دوی د سنتو نه فارغ شي بیا به امام مقتدیانو طرف ته مخ راواړي او بیا به مقتدیان هم لس اوچت کی او امام به هم لس اوچت کی. د سنتو نه بعد بیا دوی اجتماعي دعا غواړي. دا علامہ ظفر احمد عثمانی دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث اعلاء السنن والا امداد الاحکام والا دا حضرت تانوی صاحب رحمه الله د تنابون د خنقاه مفتی دا نن سبا چې ځان ته وایي چې مونږ پیران یو، راشي زه درته پیر صاحب پیش کوم. علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمه الله نه والله که د نن زمانه پیران اوچت کېدی شي، نه په علم کې او نه په تقوا کې. او دیوبندی عالم دی مفتی ګوهر علي شاه صاحب وایي چې زه هغه مفتیان مانم د دیوبند چې کوم پخواني تیر شوي، دا هغه مفتی دی چې نن نه مونږ نه ډېر مخکې تیر شوی دی. علامہ ظفر احمد عثمانی سوئی د اجتماعی دعا متعلق وی وَأَيْمُ اللَّهِ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ مُحْدَثٌ فِي الدِّينِ، وی دی اللہ پا ذات میں دا قسم وی چی دا دعا بعد سنن اجتماعی طور باندے وی دا بدعت تے او محدث فی الدین دے، دا پا دین کی نوے خبر دا. دا نا دا پیغمبر نصابت دا، نا دا صحاباو نصابت دا، نا دا فقہاو نصابت دا. إِنَّ هَذَا أَمْرٌ مُحْدَثٌ فِي الدِّينِ. دا علامہ ظفر احمد عثمانی شو. اس اغینا پس برا شو دا شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ دا علوم امین علامہ یوسف بن نوری سے دا جامعہ بن نوری ٹاؤن کراچی بانی صاحب دا معارف السنن، آغا سوئی معارف السنن شرح ترمیزی کے معارف السنن دریم جلد او صفحہ 126 باندے علامہ یوسف بن نوری سے فرمائی دا دیوبندی عالم فرمائی انما راجع فی کثیر من بلاد الہند الجنوبیت الدعاء بکیفیت مخصوصت بعد الرواتب يستقبل الامام المقتدین ويدعون رافعی ایدیہم ففی مثل هذا يقال انه بدعة تزمنت بدعات كثيرة لا ارى لمثل هذا وجهه یا وجهه من السنة. علامہ یوسف بن نوری سے فرمائی
وای د زمونږ د هندوستان په بعض علاقو کې چې دغه رواج ګرځېدلی دی چې یو مخصوص طریقې سره دوی د سنتو نه پس دعا کوي، امام مقتدیانو طرف ته مخ راواړی او بیا ټول لسونه اوچت کړي او اجتماعي دعا غواړي. علامه یوسف بن نوری صاحب فرمایي انه بدعت، چې سنتو نه بعد اجتماعي دعا دغه بدعت ته تضمنت بدعات کثیره، او داسې بدعت چې د یو نه د څو نه د ډېرو بدعتونو مجموعه ده. او مخکې علامه یوسف بن نوری صاحب ډېر عجیبه خبره کړې ده. الله د زمونږ اکابرینو په قبرونو باندې کروڑها رحمتونه نازل کی، دوی به یوه خبره هم د تحقیق نه بغیر نه کوله. څه وی لا ارا لمثل هذا وجهه من السنت، وی ما ز پیغمبر په سنتو کې د پیغمبر په سیرت کې ما ډېر توجیهګانې تلاش کړې چې د سنت بعد د دعا بعد سنن اجتماعي طور باندې د دې جواز لپاره که څه وجه میندا شي، وایي چې ما ته د پیغمبر په صورت کې په سیرت کې په سنتو کې د دې هیڅ توجیه معلومه نشوه. د علامه یوسف بن نوری صاحب زه تاسو نه تپوس کوم دا دیوبندي عالم دی که نه. اوس براشو فتاوا دارالعلوم دیوبند، مفتی عزیز الرحمن سے دارالعلوم دیوبند ټولو نه اول مفتی، جلد 4 صفحہ 165 پدی کی عنوان قائم کردے دے وہی بعد سنن و نوافل دعا انفرادا ہے اجتماعا ثابت نہیں، وہی تے سنتوں او دا نفلوں بعد دعا انفرادی ثابت دا اجتماعا ثابت نہیں، اجتماعی طور باندے ثابت دا. دارالعلوم دیوبند بیا مونږ ته د بازي وای دیوبند د چا ذاتی جاگیر نه دی چې څوک مې خوخي پکې دن نه کوي او څوک مې خوخي زنه وباسي. دیوبند زمونږ جاگیر نه دی، دیوبند دا د یو مزاج د یوې نظریې د یوې عقیدې د یو فکر نام دی چې څوک هم په هغه نظریه او په عقیدې باندې برابر وي هغه دیوبندي دی، هغه د دنیا په کوم ګوټ کې والے نه اوسېږي. او که زما سره زما په کور کې ورور دی خو د دیوبند د عقیدې خلاف دی، د دیوبند د نظریې خلاف دی، والله که زه ومنم چې دا دیوبندي دی. دیوبند د چا ذاتي جاگیر نه دی خو د غلو ډرم هم نه دی دیوبند چې څوک راځي او دلته د ګندګي غوري نه. دیوبند د عقیدې او د نظریې نام دی. دا فتاوا دارالعلوم دیوبند چې دعا انفرادي ثابته د سنتو نه بعد اجتماعي ثابته نه ده. اوس برا شو درته بل دا مفتی اعظم دیوبند مفتی عزیز الرحمن صاحب د دارالعلوم دیوبند ټولو نه اول مفتی و. اوس برا شو د دارالعلوم دیوبند چې دوم نمبر کوم مفتی و، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله. دا غي مختصر غونډه رساله ده احکام دعا چې دارالعلوم کراچۍ والا چپ کړی ده. په احکام دعا کې په صفحه 14 باندې مفتی شفیع صاحب لیکي وہی سنتوں کے بعد اجتماعی دعا خلاف سنت اور خطرناک بدعت ہے اور اسلاف پر الزام ہے. وہی دے سنتوں نے بعد اجتماعی دعا دا خلاف سنت خطرناک بدعت اور پا اسلاف و اکبرین امت باندے صحابہ باندے تہمت او الزام دے. چل عیاذ باللہ دا ہم دا دین حصہ وا اگوی تا نو معلوم و مونگا تا معلوم و. اس با دینا بعد مونگا دا پاکستان د نامور مدارس و فتاوجات در تپیش. اولا مدرسه جامعه دارالعلوم کراچی، د جامعه دارالعلوم کراچی فتاوا چاپ شوې ده د امداد السائلین په نام باندې. فتاوا دارالعلوم کراچی په نوم باندې مشهوره ده. د هغې جلد 1 او صفحه 143 تا په جلد 1 صفحه 143 باندې وہی فرض نماز کے بعد فرض کے بعد اجتماعی دعا متوارث عمل ہے. د فرض و بعد اجتماعی دعا د امت د اسلاف و دا کبیرینو متوارث عمل را روان دے. د جائز دے مگر سنت کے بعد اجتماعی دعا کسی طور سے ثابت نہیں، بدعت اور واجب الترک ہے. مگر د سنتو نہ بعد اجتماعی دعا په هی طریقے باندې ثابت نه ده د بدعت او واجب الترک کے. سوال دا کیږي چې مونږ به کله کله کو د سنتو نه بعد اجتماعی دعا بطور جواز مونږ سنت نه ګڼو، مونږ مستحب نه ګڼو، مونږ اهتمام نه کوو، مونږ التزام بعضې مونږ ته وایي مونږ خو اهتمام نه کوو، مونږ خو بی لازمي نه ګڼو. بی دا څنګه التزام او اهتمام نه دی چې ته په مناظرې کې نو چې په یو څیز ته لازمي نه ګڼې اهتمام نه کوې نو په مناظرې پې څه پکې په امت کې ولې بیا خو بل جوړی، امت ولې ټوکړې ټوکړې کې، امت کې ولې انتشار جوړی. د اهتمام او د التزام دلیل دغه دی چې ته نن راوتې په دې باندې مناظرې کې. خو که یو سړی دا ووایي چې زه صرف جایزه ګڼم
او کله کله یو کوم بطور جواز نو د دې گنجائش تا فتاوا دارالعلوم کراچی مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی سے جواب ورکئی وہی اور کبھی کبھی کرنے سے چونکہ بدعتیوں کی تائید ہوتی ہے اس لیے کبھی بھی نہ کرے وہی چې کله کله کسو کوړی چې بطور جواز کوما نو وہی چې د دینه هم د بدعتیانو د بریلیانو د سیفیانو تائید کیږي نو ځکه انسان ته پکار دا چې دغه دعا کله کله هم نه کوي دا جواب لیکل دی مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب او په دې باندې الجواب صحیح ورته لیکلی دی صاحب د انوار البیان صاحب د زاد الطالبین مولانا عاشق الہی صاحب رحمه الله چې مدفون دی په جنت البقیع کې جامعہ دارالعلوم کراچی فتوا میں درته پیش کړه دارالعلوم دیوبند فتوا میں درته پیش کړه مفتی رفیع عثمانی سے میں درته پیش کړه اعلی السنن معارف السنن میں درته پیش کو او کتابونه میں درته پیش کو اوس براشو جامعہ بن نوری ٹاؤن د جامعہ بن نوری ٹاؤن کراچی د دې وخت رئیس دارالفتاء مفتی انعام الحق قاسمی صاحب هغه یو کتاب لیکلی دی نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا په نام باندې په دې کتاب کې په صفحه 488 باندھے وہی دی سنتنا بعد اجتماعی دعا نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ احادیث پیغمبر سے ثابت ہے نہ اسلاف امت سے ثابت ہے اور نہ فقہا نے اس کا کہیں ذکر کیا ہے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جامعہ دارالعلوم کراچی فتوا میں ہم در پیش کړه دا جامعہ بن نوری ٹاؤن فتوا چې د سنتنا بعد اجتماعی دعا نه د پیغمبر احادیث نه ثابت ده نه د صحابه او د اثار نه ثابت ده نه د اسلاف امت نه ثابت ده او نه د فقها او د عبارتونو نه ثابت ده نو چې یو چیز ثابت نه ده او ته په مناظره کې بس الله د مونږ لاقل راکی د زمونږ د دیوبند مایناز امام تیر شوی دی او د زمونږ کابرینو په فخر او په اعتماد امام اہلسنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله داغه یو کتاب دی حکم الذکر بالجهر په نوم باندې په حکم الذکر بالجهر په دې کتاب کې صفحه 108 باندې وای د سنت نه بعد اجتماعي دعا اهتمام چې کوم کیږي او د بازي شهرونو کې چې کوم رایجه ده وای د بدعت ته او واجب الترک ته او علماء ته پکار ده چې د دې سیز ردو وزتا سنت پوس کوم چې امام اهل سنت سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله دیوبندیو کنه دا حضرت حکیم الامت مولانا شف علی تنوی صاحب رحمه الله یو میاناس خلیفہ تیر شوی دی حضرت مولانا خیر محمد جلاندری صاحب رحمه الله هغه یو مختصر کی رساله لیکلی دا نماز حنفی په نوم باندې د نماز حنفی په صفحه 38 باندې دعا کم سلوش باندې وای سنتوں کے بعد اجتماعی دعا خلاف سنت اور بدعت وای د سنت نه بعد اجتماعی دعا د سنت خلاف او بدعت تا دا خیر المدارس بنیو اوس بدینه پس راشو دا خیر المدارس فتوا خیر الفتاوا جیل 3 صفحہ 92 پاگے کی وہی سنن و نوافل کے بعد اجتماعی دعا قرآن و حدیث اور خیر القرون سے کہیں ثابت نہیں دے سنت نہ بعد اجتماعی دعا قرآن او دے حدیث او دے خیر القرون زمانے نا ہی چرتم ہی طریقے سره نہ ثابتا بیا مخ کی وہی قذافی فتاوا دارالعلوم دیوبند دغارنگ فتاوا دارالعلوم دیوبند کی لکلی دی چې سنت نہ بعد اجتماعی دعا ثابت نہ دس براغلو فتاوا رحیمیہ جیل 6 صفحہ 184 مفتی عبدالرحیم لجپوری صاحب د زمونږ د دیوبند معتمد فتوا جاتو کی د شمار کیږي پاگی کی تفصیلی بحث په سنتو نه بعد اجتماعی دعا باندې کړی دی هغه کی وای سنتو نه بعد اجتماعی دعا د دې په بدعت کې دل کې هیڅ شک نشته دی مفتی عبدالرحیم لجپوری فتاوا رحیمیہ فتاوا محمودیہ دا دارالعلوم دیوبند مفتی محمود الحسن گنگوہی دا فتوا شیخ سلیم اللہ خان سے پاکستان کی پخپل زیر سایہ چپ کڑے دا فتاوا محمودیہ 25 جلدونوں کی راغلے دا فتاوا محمودیہ دا دارالعلوم دیوبند فتوا دا جیل 5 صفحہ 705 جیل 5 صفحہ 705 په دې باندې ځنه تپوس کړي دي چې سنت نه بعد اجتماعي دعا ثابت ده کنه دا په جواب کې ورته لیکي فتاوا محمودیه والا چې سنت نه بعد اجتماعي دعا ثابت نه ده دغه ټول هغه اکابرین زه درته پیش کوم چې دغه حضرات یې مني چې دا دیوبندي اکابرین دي بیا هغه نه پس اخره کې زه درته یو څو اشکالات هم ذکر کوم ان شاء الله هغه باندې بیا راځم
دین پس به اوس مونږ راشو د فتاوا رحیمیه نه پس فتاوا عباد الرحمن کراچۍ والا جیل 4 صفحه 433 چا ځنې تپوس کړی چې سنتو نه بعد اجتماعي دعا څه حکم لري جواب ورکوي بعد السنن اجتماعی دعا بدعت اور بے اصل ہے د سنتو نه بعد اجتماعی دعا د بدعت او بے اصل ده د دې هیڅ شریعت کې اصل نشته ده دغه ټول وجات چې د مونږ درته پیش کړل حضرت تنویر صاحب کتاب استحباب الدعوات النفائس المرغوبه د کفایت الله مفتی کفایت الله صاحب همدارنګه کفایت المفتی تاسو وګورئ په باب السنت والبدعت کې صفای لیکلي دي چې سنتونه بعد اجتماعي دعا دغه بدعت تا امدکشان امداد المفتیین مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب اغم لیکلی چې سنتونه بعد اجتماعي دعا دغه بدعت تا د ټولو حواله مونږ درته ویلې د ټولو حضرات د لیکلی چې سنتونه بعد اجتماعي دعا بدعت اوس په اخر کې مونږ یو څه خبره عرض کړو اوس اخره کې مونږ یو څه اشکالات د ټول فتاواجات می درته پیش کړل فتاوا دارالعلوم دیوبند فتاوا محمودیه فتاوا رحیمیه خیر الفتاوا امدکشا نجم الفتاوا امداد المفتین نجم الفتاوا هم دغه لیکلي دي نماز حنفی او مسائل رفت قسمی هم دغه لیکلي دي چې کوم زمونږه کابرینو فتاواجات تاسو راخلي معرف السنن اعلاء السنن او النفائس المرغوبه استحباب الدعوات او زبده التحقیقات مسلک السادات په دې مسلک السادات کې خو ډېر تفصیلی بحث په دې باندې کړی دی چې سنتونه بعد اجتماعی دعا دغه بے اصل لا او خلاف سنت او بدعت تا دلته به مونږ یو څو اشکالات ذکر کو اول اشکال مونږ دلته دا راځي چې بعضې فقهاو د لمانځه نه پس اجتماعي دعا ذکر کړی دی او د هغې جواز یې بیان کړی دی بعضې فقهاو عبارتونو نه داسې معلومیږي چې د لمانځه نه پس اجتماعي دعا دغه جایز ده دا اول اشکال دغه دی د دې جواب دغه دی چې کوم ځای کې فقهاو دغه ویلي دي چې لمانځه نه پس اجتماعي دعا جایز ده هلته لمونځ نه مراد فرض لمونځ دی چې فرض لمانځه نه پس اجتماعي دعا جایزه ده النفائس المرغوبه د مفتی کفایت الله صاحب او استحباب الدعوات همدکشان زبدة التحقیقات او مسلک السادات دې ټولو دغه تفصیل لیکلی دی او هلته تفصیل که څوک یې غواړي هلته دی وګوري چې چرته فقهاو د عبارتونو نه لمانځه نه پس اجتماعي دعا ثبوت کیږي هلته لمانځه نه مراد فرض مونده سنت نه دي ځکه چې په سنتو کې د پیغمبر علیه صلات وسلام معمول به دغه و چې هغه به کور کې کول پیغمبر علیه السلام به سنت کور ته وړل چرته هم دا نه دي ثابت چې د په مسجد کې دننه سنت کړي وي هغې نه پسې دعا غوښتې وي اجتماعي دوم اشکال دغه کیږي چې بعضې فقهاو د عبارت نه داسې معلومیږي چې سنتو نه بعد هم دعا جایزه ده سنتو نه بعد هم دعا جایزه ده د هغې جواب دغه دی چې چرته فقهاو عبارتونو نه دا معلومیږي چې سنتو نه بعد دعا جایزه ده هغې نه مراد انفرادي دعا ده نه کې اجتماعي مونږ بحث په څه کې لګیا دی مونږ چې دا وایي چې سنتو نه بعد دعا بدعت ته هغه کومه دعا چې اجتماعي طور باندې کیږي انفرادي دعا اخو سنتو نه بدم جایزه ده هر وخت جایزه ده نو چې چرته فقهاو ویلي دي چې سنتو نه بعد دعا جایزه ده هلته ترې مراد انفرادي دعا ده نه کې اجتماعي دعا او ماته یو کس وی مفتی فرید صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعتا کاملتا تامتا ابدا الى یوم القیام وی مفتی فرید صاحب رحمه الله فتاوا فریدیه کې لیکلی دي چې سنتو نه بعد اجتماعي دعا ثابته ده حالانکه تاسو د مفتی فرید صاحب رحمه الله فتاوا فریدیه تاسو وګورئ ما تر اول نه اوسه تر اخره پورې کتلې ده او چرته هم دا نه دی لیکلی چې سنتو نه بعد اجتماعي دعا جایزه ده هلته انفرادي دعا ذکر یې کړی دی او بیا مفتی فرید صاحب رحمه الله چې کومې حوالې د دعا بعد سنن په جواز نقل کړي دي هغه حوالې ټولو د انفرادي دعا متعلق دي اجتماعي دعا پکې صراحتا او اشارتا اړو ذکر نشته بهرحال یوه دا شبه کیږي بله دغه شبه کیږي چې بی مونږ خو ورته جواز ورکو یعنی مونږ خو دا وایو دریم اشکال دغه کیږي مونږ دا وایو چې د دو سنتو نه بعد اجتماعي دعا جایزه ده مونږ خو ورته مستحب نه وایو نو اوله خبره خو دغه ده چې دې دعا ته ته نه مستحب وایې نه ورته سنت وایې نو د مناظرې چیلنجونه باید بیا څه پکې
یعنی د دې حیثیت چې صرف دومره دی چې جایز ده، یعنی اجازت اشته مباح په درجه کې ده، که څوک یې کوي بدی نشته او که څوک یې نه کوي بیا هم ګناه نشته. نو که د دې صرف دومره حیثیت دی نو په د دې باندې د مناظرې چیلنجونه ورکول د دې څه مطلب؟ او دویمه خبره فقهاو دغه لیکلي دي، البحر الرائق کې ابن نجیم فتاوا هندیه، ابن همام فتح القدیر کې، علامه شمی فتاوا شمیه، ټولو فقهاو د قاعده د اصول ذکر کړی دي چې اذا تردد الحكم بین السنه والبدعه وجب ترکه، چې کله یو سیز د بدعات او د سنت په مابین کې متردد شي، بدعات او سنت، یعنی یو طرف ته یو سیز یو حکم یو مسله ده سده چې بعض علما ورته سنت وای او بعض ورته بدعات وای، تردد پکې راغی د یو سیز په سنیت کې دلو شي او بدعت کې دلو کې، نو اوس بسکه فقها وای چې داغه پرې خودل واجب دي، فتح القدیر ولا وای چې لازم دي داغه پرې خودل. اوس دلته راشو دعا بعد سنن چې د کوم حضرات کوي او ورته سنت نه وای، صرف وای چې جواز یې دی، یعنی جواز په سنتو نام کمه مرتبه ده. اوس چې یو سیز د سنت او د بدعت کېدلو په مابین شي متردد شي، بیا د هغې پرېښودل واجب دي، بیا چې یو سیز د بدعت او د جواز په مابین کې متردد شي نو د هغې پرېښودل خو به درجه اوله واجب دي. یوه خبره یو دغه اصول یاد ساتي. یوه بله خبره یاد ساتي، ګورئ که یو سیز نه د قرآن نه صراحتاً ثابت دی، نه د حدیثو نه د فقهاو نه ثابت دی، د قاعده درته وایم یو سیز په شریعت کې صرف جواز راغلی دی، خو بل طرف ته بعضې خلک داسې دي چې هغې جایز شي ته دوی درجه د سنیت او د واجب ورکړې ده. نو اوس آیا بعضې علما دپاره دا مناسبه ده چې هغه د سیز په درجه د جواز کې وکړي؟ لکه مثال کې طور باندې ډېر سیزونه دي چې هغه جایز وي، ځکه چې دا قاعده نه ده چې کوم سیز په قرآن او حدیث کې ذکر نه راغلی نو هغه به ناجایز وي. نه، یو سړی تا نه تپوس وکړي چې مفتی صاحب محترم د مازدیګر لمانځه نه پس تلاوت صحیح دی که نه، ته ورته ووایي چې او جایز دی. خو که یو سړی دغه اعتقاد او دغه نظریه لري چې مازدیګر لمانځه نه پس تلاوت د واجب دی یا د پیغمبر سنت دی یا داسې درجه یې ورکړې ده د سنت او د واجبو ورڅخه معامله کوي، نو دې صورت کې د دې تلاوت به اوس ته رد کوي. اوس یو طرف ته مونږ وګورو دعا بعد سنن که مونږ زیات نه زیات ووایو چې صرف جایزه ده، بل طرف ته بریلیان دي، بل طرف ته صیفیان دي، هغې دې سیز ته مرتبه د واجب او د سنت ورکړې ده او چې څوک یې نه کوي په هغې باندې رد کوي، په هغې باندې انکار کوي. نو آیا یو سیز نه په قرآن کې شته، نه په حدیث کې شته، نه په فقهاو عبارتونو کې شته او بعضې خلک یې کوي دې دپاره چې مونږ خو یې جوازن کوو، نو آیا دا مناسبه خبره ده؟ نه، دې ځای کې به مناسبه خبره دغه چې دغه سیز ارو څوک یې کوي هم نه، بلکل یې مسلمانان پرېږدئ. هغې دې د وجې نه چې هغه کوم خلک سنت او واجبو درجې ته رسوي چې د هغوی سره مشابهت په فعل کې نشي را، ځکه چې حدیث د پیغمبر د ابو داود من تشبه بقوم فهو منهم. نو دا بعد سنت چې کومه اجتماعي دعا کېږي هغې دپاره چې کومه حیلې جوړېږي. بل د مفتی ګوهر علي شاه صاحب چې تاسو دغه تحریر له لیږلی دی په هغې کې مفتی صاحب وایي چې زه د اوساني دیوبندي علما نه منم، هغه تیر شوي منم. نو سوال دغه دی چې فتاوا حقانیه چې دی وایي چې زه هغه زړه منم، نو دې فتاوا حقانیه کې لیکلي دي په زړې فتاوا حقانیه کې چې پنځ پیریان دا په اهل سنت والجماعت کې داخل دي، نو مفتی ګوهر علي شاه صاحب یې مني؟ اوله خبره. دومه خبره د حقانیه جامع حقانیه اکوړه خټک کې چې نن کوم مفتیان کرام ناست دي آیا دغه صحیح وارثان دي پخواني د حقانیه علماو که مفتی ګوهر علي شاه صاحب صحیح وارث دی؟ که هغه که چېرته د خپلو مشرانو په علومو باندې نه پوهېدلی نو نن به دوی په دارالافتا کې ځای نه وای ورکړی، نن به دوی په دارالعلوم دیوبند کې ځای نه وای ورکړی. بله خبره تحقیقي خبره زه درته کوم، ګورئ یو سیز فی نفسه جایز وي خو په بیا وروستانۍ زمانې کې
پاغه کې چې کله مفاسد راشي بیا علما مشوره او فتوا د هغه سیز د ترک او د پرېښودلې ورکړي. د دې مثال به زه درته ووایم. پیغمبر علیه صلات وسلام په زمانه کې مستوراتو ته ښځو له جومات ته اجازت وو او حدیث کې راځي الله رسول فرمایي چې تاسو د الله بندګیان د جوماتونو نه مه منې کوئ. بیا وروستنۍ زمانه کې چې فتنې زیاتې شوې او شیطان غلبه زیاته شوه، بخاری کی حدیث تے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لو ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احدثت النساء بعده لمنعهن عن المساجد کما منعت نساء بنی اسرائیل. کنن چرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات او جمدی وی او دا خزو دا حالات لیدلی وی چی دا نن زمانے کی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بام خزو دا مسجدونو نا منی کڑی وی. ام دکا شان فتاوہ حقانیہ یا نورا کبیرینو کاغوی عملاً کړي یا فتوی ور کړي دا چې دا بعد سنت اجتماعی دعا جایز ده نو فی نفسه جایز ده دومره ورته ته ویلې شي چې فی نفسه جایز ده، خو چونکې اوس حالات بدل شول دا د بدعتیانو ما درته اعلاء السنن عبارت ذکر کو چاو هغه وای چې ورحم الله طائفه من المبتدعات دا د بدعتیانو علامت ګرځیدلې ده. دغه سیز دعا بعد سنن اوس خلق د سنت او د واجب درجه ته رسي او د دې التزام او اهتمام کوي. نو په یو سیز فی نفسه جایز هم وي، خو بیا ورستو زمانه کې پاغي کې دا ابنای زمانہ دغه تغیرات او دغه انقلابات راولي. نو د مفتی ذمہداری دغه ده چې د حالاتو نه ځان خبر کی او د هغې سیز د ناجایز کېدلو او د ناروا کېدلو حکم ورکي، فتوا ورکي. بهرحال همدک کسان تیر شوي حقانی علما چې کومو هغوی زیاته نه زیاته د جواز فتوا ورکړې ده د استحباب او د سنت نه. خو چونکې اوسانۍ زمانه کې بیا زمونږ په خیبر پښتونخوا کې د بریلیانو یوه نوې ډله چې د صیفیان دغه سیز فرض ته او واجبو درجې ته رسوي او چې څوک نه کوي هغه به باندې انکار کوي. نو ځکه د اوساني حقاني علما د دې د بدعت کېدلو او د عدم جواز فتوا ورکوي. نو تیر شوی پخوانی چې کوم اکابرینو هغوی چې کومه فتوا ورکړې ده هغه هم صحیح ده او د ننانی چې کوم فتوا ورکوي دا هم صحیح ده، خو چې څوک په دې څیزونو باندې نه پوهیږي بیا هغې دې باندې مناظرې هم کوي او مناظرې چیلنجونه هم ورکوي او په امت کې انتشار هم جوړوي. بهرحال دعا بعد سنن دا د پیغمبر علیه السلام نه د قرآن نه د حدیثونه د عباراتو فقهاونه او د اثار صحاباونه ثابته نه ده. پاتې شوه فرائضونه بعد دعا، بعض خلک وایي چې فرائضونه بعد هم دعا خو نه ده ثابته. مفتی اعظم شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی سے پدے باندې ټول تفصیل لیکلے دے، مسلک السادات کی مولانا عبدالمعبود سے پدے باندې ټول تفصیل لیکلے دے، مفتی اعظم این مفتی کفایت اللہ سے پا نفائس المرغوبہ کی پدے باندې ټول تفصیل لیکلے دے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با عادت شریفه دغه چې فرایضو نه پس به مقتدیانو ته مخ راواړو او بیا به دعا وختله او په دعا کې لس اوچتول دا په احادیث متواتره سره ثابت دي. لہذا چې پیغمبر علی السلام دعا وختله او لسونه به اوچتول نو دا بعیده ده چې صحابه او بلسونه ورسره نه اوچت کړي. نو په دې ځای کې د فرایضو نه بعد چې اجتماعي شکل کوم جوړیږي دا ضمنن جوړیږي مقصودن نه جوړیږي او دا اشارتن دا حدیثونه او د آثار صحابه بعضی آثار صحابهونه صراحتن ثابت دي او د فقهاو د عبارتونو پر خلاف د دعا بعد سنن اجتماعا چې سنتونه بعد کومه اجتماعي دعا کیږي دا نه اشارتن ثابت ده او نه صراحتن ثابت ده. لہذا دعا بعد سنن دا په دعا بعد الفرائض باندې قیاس کول دا قیاس مع الفارق ته. بهرحال الله جل جلاله دا مونږ ته د دیوبندیت باندې کلک منګولې لګول توفیق را نصیب کی. الله د په هدایت باندې او په اتباع سنت باندې استقامت مونږ ته نصیب کی. الله د دې بدعاتو نه زمونږ